اغیار در باندې څه ونه کړل هغسې موسکې یې اغیار در باندې څه ونه کړل هغسې موسکې یې او حیران درته بیخي یمه کابله زوروره. سلامونه او نیکې هیلې او احترامات. زه ستاسو ورور محمد فرهاد د کبایل ټي وي پښتون اواز سره مخاطب یم تاسو سره. قدرمنو کتونکو دلته زموږ سره یو ملګری احمد علي ساز افریدی صاحب موجود دی په نننۍ خپلونه کې. ساز افریدي صاحب تاسو لا په نننۍ خپلونه کې هرکلی ویو. ډېره مننه تاسو. ساز افریدي صاحب د مو د میناوالو سره داسې په لنډو الفاظو کې خپل ځان معرفي کا. ډېره مننه ټول نه وړاندې خو تاسو ډېره مننه چې خپل قیمتي وخت هم وکړو موږ له مو کار وکړه. مو خپل نوم احمد علي دی او ساز تخلص کاروم او د کوي الوکې سره پته کېږم ملک دین خیل. د میناوالو د ساز افریدي صاحب سره به خبرې هم کوو کلامونه به هم تېور وو. ساز افریدی صاحب داسې یو خوندور کلام د موږ د میناوالو سره شریک کا. مننه. د غزل نه مخکې به یو دوه شعرونه ووایم چې وخته کمبخت بخت له کاره وویستم وخته کمبخت بخت له کاره وویستم دې ظالم زه سخت له کاره وویستم څومره به په وخت درته راتلمه خان څومره به په وخت درته راتلمه خان څومره دې بې وخت له کاره وویستم. ډېره مننه. او غزل مطلع ده چې ټوپک ته جوخت مه ورځه لږ خو ځان د جنګ وساته ټوپک ته جوخت مه ورځه لږ خو ځان د جنګ وساته او پښتونه لږ خو د قلم او کتاب څنګ وساته. ډېر زبردست. مننه. او چې په ورغوي کې مې جوړ کړو درته ګل ګلابه چې په ورغوي کې مې جوړ کړو درته ګل ګلابه زه اوس ورځم خو امانت مې د اترنګ وساته. او خدایه لمبه به شي ایرې به شي د شمې خوا کې خدایه لمبه به شي ایرې به شي د شمې خوا کې خدایه لمبه به شي ایرې به شي د شمې خوا کې ځان ترې نه ساتي خو ته ترې دا پتنګ وساته. ډېر زبردست. ډېره مننه. او چې ورسره ناست وم او دا جي راته همداسې وویل ورسره ناست وم او دا جي راته همداسې وویل بوټې د بنګ ناز وي او بوټې د لونګ وساته. ډېر زبردست ماشاءالله. ډېره مننه. چې ورسره ناست وم او دا جي راته همداسې وویل بوټې د بنګ ناز وي او بوټې د لونګ وساته. او شعر دی چې ربه دیدن د جانان غواړي او روان شو لاړو ربه دیدن د جانان غواړي او روان شو لاړو ربه ارمان یې کړې پوره زړه د ملنګ وساته. ډېر ښه. ډېر مننه. او ساز پښتون یې چې اغیار ته سرټیټي ونه کړې ساز پښتون یې چې اغیار ته سرټیټي ونه کړې ساز پښتون یې چې اغیار ته سرټیټي ونه کړې د تاتارې په شان د خپل سر ورته دنګ وساته. ډېر زبردست. ساز افریدی صاحب د الوکې د چې کومه د ضلع خیبر الوکا په دا باندې سخت حالات تیر شوي که د الوکې په باره کې داسې غزل یا یو شعر تاسو لیکلی وي هغه هم د خپلو مینهوالو سره ډالۍ که. مننه. غزل به هم ویم او ترې مخکې به یو دوه درې شعرونه ویم چې غلبیل غلبیل ټوټې ټوټې پروت و دا زړه مې داسې بې اسرې پروت و دا غریب وګوره دا څوک دی مړه دا چا وجلی و د شپې پروت و دا غریب وګوره دا څوک دی مړه دا چا وجلی و د شپې پروت و د دې خانانو او شتمنو چم کې نهر مې ګل غوندې بچی پروت و. ډېر زبردست. مننه. د دې خانانو او شتمنو چم کې نهر مې ګل غوندې بچی پروت و او د مرګ نه پس هم څوک ډاډه نه ورتلل پښتون و یاره ازمری پروت و. ډېر زبردست. مننه. د مرګ نه پس هم څوک ډاډه نه ورتلل پښتون و یاره ازمری پروت و او د یوې کونډې کور کې دومره قدرې یو دوه تیلې او یو ډبې پروت و. چې تاسو کومه غوښتنه کړې وه د غزل هغه غزل دی او وایي چې خلکو جړل او په لمبو به سوځېدل مخونه خلکو جړل او په لمبو به سوځېدل مخونه مړي پراته وو په هر کور خلکو وهل مخونه. مننه. او چې د غربت او انقلاب څه و لمبو وهل په آینه کې به یې خپل نه پېژندل مخونه. ډېر زبردست. مننه. او شعر دی پکې چې غیرتي وي او پښتون وي او متل داسې دی چې په یوه څپېړ خوږېږي ګورې سل مخونه. مننه. او چې دا اوس نشو خراب کړو دی خو داسې نه و که نه
دی اوس نشو خراب کړو دی خو داسې نه و که نه د دې سړي نه به والله چې شرمېدل مخونه. ډېر زبردست دا شعر یو ځل بیا مننه ووایه. ډېره مننه چې دی اوس نشو خراب کړو دی خو داسې نه و که نه د دې سړي نه به والله چې شرمېدل مخونه. او شعر دی پکې چې چې غربت مې و پردي خلک خوسه کې خدایا، چې غربت مې و پردي خلک خوسه کې خدایا، زما یارانو به زما نه اړول مخونه. ډېر زبردست ډېر ښکلی. ډېره مننه. او چې غربت مې و پردي خلک خوسه کې خدایا، زما یارانو به زما نه اړول مخونه. او ته په خانې باندې غرور مه کوه خانه ګورې، ته په خانې باندې غرور مه کوه خانه ګورې، د خاورو لاندې شول ډېر ښکلي لکه ګل مخونه. ډېر زبردست ډېر ښکلی. ډېره مننه. او شعر دی چې سازه د پاک الله د پاک رسول وینا داسې ده، سازه د پاک الله د پاک رسول وینا داسې ده، څه ناروا ده د پردو جونو کتل مخونه. ډېر زبردست دا یو شعر ډېره یو ځل مننه. بیا ووایه. ډېر ښکلی. سازه د پاک الله د پاک رسول وینا داسې ده، څه ناروا ده د پردو جونو کتل مخونه. ډېره مننه. ډېره مننه سازو پریدای صاحب چې تاسو موږ له وخت راکړو. دا و د نن ورځې خپلونه. تر بل پروګرام پورې زه ستاسو قربا محمد فرهاد د کیمرامین اسف خان سره درنه اجازات غواړم. په لوی الله مو سپارم. والسلام.